الرحمن الرحیم. منګه شرایط ایمان پیش کړي دوه، د هغې نه بعد اوس په ایمان او په اسلام کې فرق. دا عامه اصطلاح ده چې په عرف کې په عوامو خلکو کې دا الفاظ استعمالیږي، لیکن آیا د دې په مابین کې فرق شته یا نشته؟ نو د لغت په اعتبار سره لږ شانتې فرق شته. ایمان نوم دی د منلو، اسلام نوم دی د کولو. نو دا په لغتي اعتبار سره دا فرق دی. ایمان نوم د کولو منلو ته وایي. یو سړي لا اله الا الله محمد رسول الله، رسول الله مې ومانه، الله ذات موجود ده دا مې ومانه، دې ته وایي ایمان. اوس مونځ کول، زکات ورکول، په دې طریقو باندې تله، دې ته ویلی شي اسلام. مسلمان هغه کس ته ویلی شي چې کله هغه ته ظاهرا یعنې چې د دین ارکان ادا کوي. د شریعت په اعتبار سره ایمان بغیر د اسلام نه کافي نه دی، اسلام بغیر د ایمان نه کافي نه دی. د دې وجه نه چې ایمان ویلی شي د زړه نه منل، او اسلام دې ته وایي د زړه نه منلم او هغه کار کولو ته م وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه الاکبر کې فرمایي د لغوي معنی په اعتبار سره اسلام او په ایمان کې فرق دی. لکه څنګه چې په قرآن کې دی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بعضې عربو هغې وویله چې موږ ایمان راوړل دی، نو نبي ته الله وایي ته ورته ووایه لم تؤمنوا، تاسو ایمان نه دی راوړی، ولکن قولوا اسلمنا، داسې وایه چې موږ اسلام باندې. یا په جنازه کې موږ وایو اللهم من احیته منا فاحیه علی الاسلام، الله که موږ ژوندي نو موږ په اسلام باندې وچلوه. یعنې چې د زړه نه ومنو، د زړه نه ومنو او هغه کارونه د اسلام ونکړو، نو دې وجې نه موږ وایو اللهم من احیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. چې موږ وفات کې رب کریم موږ د ایمان په حالت کې وفات کې چې په زړه کې ایمان موجود دی. امام صاحب دا یوه خبره کوي ولكن لا يكون ایمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ایمان. بغیر د اسلام نه ایمان نشته، او بغیر د ایمان نه اسلام نه موجودیږي، او د اسلام نه بغیر ایمان نه موجودیږي. وهما كظهر مع البطن. ایمان او اسلام دا داسې دي لکه د سړي د پاره د کس انسان د پاره خېټه ملا، کملا ته کټ کې خېټه یې انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو که اسلام کټ کې ایمانی انسان ته به د الله بنده او د الله تابعدار نشي ویلی. یا د یو کس نه خېټه کټ کې ملایي نو انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. دغه شان که یو په اسلام او ایمان کې کټ شي بل یي نو انسان ته فایده نه ورکوي. دویمه خبره د دې د ایمان معیار څه دی، د اعمالو معیار څه دی. اوس دلته یو اختلافي مسله هم ده. بعضې خلک صحابه کرام معیار حق نه بولي، صحابو ته معیار حق نه وایي. زموږ عقیده دا ده چې صحابه کرام معیار حق دي. دا زموږ عقیده ده. هر صحابي مؤمن دی، هر صحابي حجت دی، هر صحابي عادل دی، معیار حق دی، د تنقید نه بالاتر او محفوظ دی. ایمان باغی چې د صحابه والای. قرآن کې دی الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که د مخکینو په شان ایمان هم راوړي ان د صحابو په شان په هدایت باندې بشي. نو د ایمان معیار د دې آیات نه صحابه کرام ثابت دي. د اعمال معیار هذا قرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دغه آیات نه الله جل جلاله هغه د صحابه کرامو د معیار مسله ثابته کړل. بعضې خلک وایي صحابه کرام معیار حق نه دي. ته معیار حق، ستا هغه مشر معیار حق دی، ستا هغه مشر چې ته پسې روان یو دا عقیده دې خپله کړله. او بعضې وایي دا په هندوستان کې خلکو خپله کړله، دا عقیده جوړه شوې ده. نه په هندوستان کې ده، نه په دیوبند کې جوړه شوې ده. دا د قرآن مطابق عقیده ده هلته جوړه شوې ده. کنې لاړ شه بریل والا خوا د دیوبندیان نه دي، هغوی نه تپوس وکړه هغه دې باب کې څه وایي. که هغه ویل نو بیا به چې په بریل کې جوړه شوې ده. عرب والا نه تپوس وکړه هغوی وایي چې صحابه معیار حق دي، نو بیا به دا په عربو کې جوړه شوې ده، ترکي والا نه ترکي کې جوړه شوې ده. داسې ځان خلاصوي. د قرآن نه ثابت عقیده ده. اتباع موږ په دې آیات کې ذکر کړه، نو دا د اتباع وایي د طبیعتون جمع ته. بعضې خلک وایي تقلید جدا شوی دی، اتباع جدا شوی دی، اتباع اطاعت جدا شوی دی. څنګه وایي اتباع اطاعت وایي تسلیم قول الغیر مع الدلیل، د چا خبره د دلیل سره منو ده. تقلید وایي تسلیم قول الغیر بلا دلیل، د چا خبره بغیر د دلیل نه منو ده.
په دې کې ډېر اعتراضات په دې راځي. اولنی اعتراض دا دی چې د نبي علیه السلام په خبره کې به ته دلیل غواړي چې قرآن ته اتباع او اطاعت وي، نو په هغه کې به ته دلیل غواړي. عجیبه خبره ده. نو اتباع چې ده دا جمع د طبیعتون ده. زمونږ په نسبت باندې د درې وانه چې دي یو معنی لري. طبیعه د زناور او ورکوټي بچي ته وایي چې مور چرته روانې دا پسې شاته رواني. مور ته دا نه وایي چې ته چرته ځي، تپوسونه نه کوي، خدای بس شاته انډې کوي رواني. نو زمونږ مثال موږ وایو چې موږ اتباع کوو، نو موږ به د رسول الله نه دلایل نه غواړو، د قرآن نه به دا دلیل نه غواړو چې دې کار کې څه راز دی. راز ماس پرېږده، حکم یې کنډوي منه. اوس دلته یو اعتراض دی، که دا ومنلی شي چې د قرآن حکم دی چې صحابو په شان ایمان راوړئ، نو کېدای شي چې هغې ته صحابو ته ایمان د رسول الله علیه السلام د صحبت نه میراث شوی، او په دې زمانه کې رسول الله علیه السلام صحبت نشته، نبی علیه السلام په دنیا کې نشته. نو دا مثل فإن آمنوا بمثلي کې چې کوم مثل بیان شوی دی، د مثل دوه قسمونه دي، مثل بالکم، مثل بالکیف. دلته چې کوم مثل مراد دی، مثل بالکم، یعنی په کومو شیزونو چې صحابه ایمان راوړل دی، تاسو هم په هغې باندې ایمان راوړئ، دې ته مثل بالکم وایي. دلته دا مراد دی. مثل بالکیف چې د صحابو د ایمان کم کیفیت او عادي ستاسو د ایمان هم شي، نو دلته مراد نه دی، ځکه هغوی د رسول الله سره موجود، ډېر معجزات یې لیدل دي، ډېر حالات یې لیدل دي، د هغوی د ایمان کیفیت جدا و. مثل چې دی دا د کیفیت دپاره استعمالیږي، مګر دلته مثل چې دی هغه په یو ځګین کې د کیفیت دپاره استعمال دی، که نه دا به سبا ذکر کوو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.